سرسایه واجبه ده فرض ده ورکې به که ور دې نه کړه ګناهګار یې ورکول یې کله دي خدا ده چې د اختر په ورځ د مانځه نه مخکې ورکي او د ماښام نه بس په ده باندې لازمه شوه چې اختر شپه راوختله که نه د لازمه شوه څوک سبا راختل وی څوک شپه وی په دقه وخت ورکول پکار دي ها که چرته دته پته چې سبا زه دې ته نه اوسګارېږم رانه یېرېږي یا مې فکر نه وي نو که په دغه شپه یا یو ورځ یې مخکې ورکړه انشاءالله جایز به وي وردی کی خیر ہے خو د دې نه مخکې د افضل طریقه نه ده چې د رمضان په سر کې سړی ورکي یا د هغې نه مخکې ورکي اگر که بعض علما وایي چې رمضان د آخر چوته سرسایه ورکولی شي خو دا قول د هغوی کمزوری دی دا د اختر په ورځ لمانځه نه مخکې د اختر په شپه دې ورکړه خیر ها عبدالله ابن عمر روایت کې چې راځي په 2 ورځې مخکې ورکوله نو جدا طریقه وه هغه وخت کې خلیفه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر خلیفه و هغوی به داسې کول چې سرسایه بیا راغونډې کړې ټولو خلکو به هغوی ته سرسایه راوړه بیا به هغوی فقیران مسکینان به کتل پلانکې فقیر دی پلانکې مسکین دی هغوی باندې به تقسیم کړه اوس خو هغه وخت نشته اوس یې موږ تاسو په خپله تقسیمو چې خپله تقسیمو یو ورځ مخکې پورې ورکولی شو د دې لپاره چې د اختلاف نه سړی وځي ځکه مخکې چې چا ورکړه ډېر علما وایي دا سرسایه نه شو دوباره به کوي دا داسې دی لکه مونځ چې وخت نه مخکې وکړې ماسپښین نه یې داخل او تا مخکې مونځ وکړو نو دا مونځ خو دې ونه شو بېرته به دا مونځ راګرځې دقه سرسایه هم ده نو شریعت موږ ته په دې رمضان کې د دې سرسایه متعلق د موږ ستاسو د رجوع جبیره ویلې ده کم نقصانات موږ تاسو نه وشو په دې کې د دې رجوع جبیره کېږي نو دا موږ تاسو باندې د الله فضل دی د الله تعالی احسان دی زموږ د اعمالو جبیرې موږ سره د پاره ویلې دي